قرآن مقدسه کې د اعتکاف ذکر ځای په ځای راغلی، د معتکفینو ذکر راغلی، اعتکاف کوونکو ذکر راغلی. د اعتکاف دا کنسپټ او دا سوچ او نظریه او دا عبادت دا د اوس نه دی چې صرف دا یعنی زمون په شریعت د اسلام شریعت محمدي صلی الله علیه و وسلم کې دی. نه دا څه خبره ده. په دې بدلیل تاسو ته د قرآن مقدسه هغه آیت کریمه چې رب الجلال سورہ بقره 125 نمبر آیت کریمه کې فرمایي کله چې ابراهیم خلیل الله علیه السلام اسماعیل ذبیح الله علیه السلام کعبه مبارکه جوړه کړه، نو الله جل جلاله نا ابراهیم علیه السلام ډېرې دعاګانې وغوښتې، خو ورسره رب الجلال حکم وکړو ابراهیم علیه السلام مبارک ته د هغې ذکر په دې کې دی ورته کېږي. دې آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی فرمایي وعهدنا، او مونږه حکم خپل وعده معنی دار وعهدنا مونږه وعده واغسته، مونږه وعده واغسته یعنی مونږه حکم وکړو، مونږه تاکید وکړو الہ ابراهیم و اسماعیل، ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام مبارک دي ته موږ څه حکم وکړ. الله پاک فرمایي ان طهرا بیتیا، دا چې تاسو دوانه خپا کې زما کور بیت الله شریف د الله په کور جوړ وکړ، نو ان طهرا دا چې دوانه خپا کې زما کور لرا للطائفین د پاره طواف کوونکو والعاکفین د پاره د اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پاره د رکوع سجدو کو. دا حکم دا وعده غستل دا د ابراهیم خلیل الله علیه السلام نه الله پاک غستل. زرګونه کاله مخکې د رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک نامه تیر شوی نیکه محترم، نو پته ولګیده چې د ابراهیم علیه السلام مبارک په شریعت کې د طواف بیت الله شریف دا عبادت، اعتکاف بیت الله شریف کی عبادت، رکوع کول عبادت او سجدی کول عبادت. اگر چې طریقې وسنا سره مختلفي په شریعتونو کې فروعي مسائلو کې د فقه په مسائلو کې دغه اختلافاتي کله چا د وجه دوه منځونه دي، د چا یو منځ، د چا زمو پنځه منځونه دي وغیرہ وغیرہ، دا وایي د حج مناسکو کې په فرقي. خو هغه چې کوم عبادت موږ طواف عبادت ته بهترین عبادت ته منځ طواف الطواف دا طواف دا لسولا بدا صلات ته منځ عبادت ته بهترین عبادت ته. په خانه کعبه ته چې لاړ شي الله پاک سره موږ بار بار وته لیکه واده په حاضرې نصیب کړ. نو بیت الله شریف کې چې تاسو حرم شریف کې د طواف نه بل خې عبادت په حرم شریف کې نشته، بهتر او طواف بهترین عبادت بس ټیم ملاوي یو چې بس طواف وجه کوي وخی دو رکعات نفل کې بیا وجه کوي وخی بیا دو رکعات کې بس طوافونه. نو طواف دا عبادت ګور ابراهیم علیه السلام ته الله پاک سو فرمایي چې زما دا کور تاسو دوانه سکے پلار او زوی خپا کې د پاره د طواف کوون دلته به زما بندګان راځي زما د کور نه طواف کوي د بیت الله شریف هغه د پاره پاک کې. او دویم حکم یو د سو کو چې د اعتکاف کوون والعاکفین اعتکاف کوون کو د پاره پاک کې. پته ولګی دا چې دا اعتکاف د ابراهیم علیه السلام مبارک په دور کې او دا غنه مخکې ادوارو کې د اعتکاف دا عبادت مو دا یو طریقې کار وو، او دا ابراهیم آدم علیه السلام مبارک د بیت الله شریف جو کې بنیادی کړی و. بیا نوح علیه السلام یې کړی دا څو ځله د بیت الله شریف هغه د دنیاوی چې کوم یعنی دغه کوم چینجز په ماحول کې راځي سیلابونه راځي او سبل سره هغه د وجه بیت الله شریف څو ځله دا راشوي دي، بیا الله پاک آباد کړی، بیا راشوي ډېرې پیری د ځان له پوره تاریخ یا په نظر. حضور ابراهیم علیه السلام مبارک غونتی خپل خلیل د الله تبارک وتعالى تا د محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم مبارک نه پس د یو قول مطابق د علماء په ټول رسولانو او نبیانو کې ګران څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام. اولو العزم انبیاء کرامو کې د 1 نمبر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پسې نه دومره لوی هستی دا او دا ذکر څومره په قرآن شریف کې بار بار راغلی. او اسماعیل علیه السلام شان تاسو ته هم د الله پاک نبی دی لوی مرتبه مقام دی. دوانو نبیانو ته الله تبارک وتعالى فرمایي چې زما د کور اعتکاف کوونکو لپاره پاک کې نن موږ د الله په کور په صفای باندې ځان بری ښکاري چې زه خانې مو زما کپړې سپینې دي او یا زه مثال مولای ما او زه قاری صاحب یم بس لکه زه جمعات کې جارو صفای نه
نو د ابراهیم علیه السلام دا مقام او د اسماعیل علیه السلام ډیر اوچت دی که زموږ د خانانو نوابانو مولیانو دا ډیر اوچت هغې ته الله پاک حکم کوي ان طهرا بیتیا ښه پاکې دواړه زما کور نو ګوره دا جومات پاکول د جومات خوشبویه کول پاکول د دې خیال ساتل دا د انبیاء کرام علیهم السلام سنت دي دا چې په دې د ځان باندې ښکار نه چې ما جاله صفا کړ د جمعات نه می غزل او غرض لا یا مې کې جارو ولا نو بس دا ما دا ډیر بهترین دا سنت دا د انبیاء کرام علیهم السلام لوی اجر په دې ویلامي نو غرض دا چې طواف او بیا طواف پسې اعتکاف نو ګوره اعتکاف کوونکو لپاره دا کور صفا کړ نو پته ولګي چې اعتکاف کوونکی داغي دا عبادت اعتکاف دا دومره اهم عبادت دی چې د دې خلکو د پاره د اعتکاف کوونکو د پاره رب ذوالجلال حکم وکړو ابراهیم خلیل الله علیه السلام اسماعیل علیه السلام ته چې دما دا کور دی د پاره پاک کی مطلب دا زما خاص مهمانه دي دا زما خاص مهمانه دي زما د کور مهمانه دي ما ته بدل ته پراتی ډېر ورځې به ما ته ډېر شپې بدل ته پراتی زما پتر به پراتی زما مهمانه دي زما د حرم او د کور او بیت الله شریف مهمانه دي تاسو دې ته زما د کور پاک کی مطلب چې دې د سہولت دي حدیث مبارکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ دې حدیث راوی دا متفقون علیه دی بخاری شریف کې مست مسلم شریف کې مست کتاب الاعتکاف کې باب الاعتکاف فی العشر الاواخر امام بخاری را نقل کړي او دغه شان امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتکاف باب اعتکاف والعشر الاواخر من رمضان کې را نقل کړي دا مبارکہ فرمایي چې ان النبي صلی الله علیه و سلم کان یعتکف بشک نبی کریم صلی الله علیه و سلم مبارک وو اعتکاف وکړ کانا چې کله په مضارع باندې داخل شي نو دا ماضی استمراری جوړیا لکه په ماضی کې په پاست ټینس کې چې یو کار بار بار شي بار بار هغه لپاره دا صيغه استعمالي کانا یعتکف یعنی بار بار به اعتکاف یو پیرانا پاست ټینس کې په ماضی کې بار بار اعتکاف کړی دی رسول الله صلی الله علیه و سلم اوس دې کې سوچ راته چې څومره ورځې کړي نو العشر الاواخر اخیره لس ورځې کړي څو ورځې کړي اخیره لس ورځې کړي دي الکه د کم ځای اخیره لس ورځې کړي کم اخیره لس ورځې من رمضان د رمضان المبارک رمضان المبارک چې کوم اخیره 10 دا اخیره لس ورځې دي نو دې کې بار بار رسول الله صلی الله علیه و سلم هر رمضان المبارک اعتکاف ته ناست او اعتکاف کوي حتی توفاه الله تر دې پورې کړی دي چې تر دې چې وفات کو الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک روح قبض کا الله پاک یعنی دا وفات پورې اعتکاف کړي اوس 13 روزه کې یو انسان او هغه اعتراض کړي چې زنانو د پاره اعتکاف نشته مختصر خبره کوم ډېر ټایم په نه ځای عقلی پونه چلیدل او ډېر خلکو 13 روزه کې ماده وضاحت کړي خو ځهر کې اوس دا کې نه هغه خلک چې اعتراض کوي چې د زنانو اعتکاف نشته په اسلام کې نو هغه د بخاری او د مسلم شریف حدیث هغه یا رسیدلی وته لري او یا چې کوم دی ګوري نه اوس ګور رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک په اعتکاف کوه اخیره 10 د رمضان کې حتی توفاه الله د وفات پورې کړی اوس د دینه پس وسه ترتیب خبره ختم شو پدې داغه د وفات سره وسه اعتکاف هم ختم شو نه ثم اعتكف ازواجه من بعده ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قربان داغه د علم مقام ا مبارکہ فرمای بیا به اعتکاف کو ازواجو بیبیانو د رسول الله صلی الله علیه و سلم من بعدی رست د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د بخاری او مسلم شریف دا حدیث مبارک یاد دي کی دلیل پیدا شو دلیل ملو شو چې بیبیانو د رسول الله صلی الله علیه و سلم امهات المؤمنین چې وته وي هغه اعتکاف کړی دی په خپل کوټو کې په خپل حجرو مبارکو کې کورونو مبارکو کې رسول د رسول الله صلی الله علیه و سلم د وفات د اعتکاف ثابت شو د زنانو دا بخاری مسلم شریف حدیث دی زنانه اعتکاف کولی شي سړي خو په جمعات کې کوي هغه جمعات چې جامع مسجد په 15 وخت جمع کیږي خیر دی که د جمعې موږ پکې نه کیږي خو چې 15 وخت جمع کیږي اذان او جمع کیږي د سړو د علاوه زنانه کاغي اعتکاف کول غواړي نو بالکل د خپل کور کې ځان ته یو کمره په کمره کې ځان له یو طرف یو ګټ یا په برانډه کې یو طرف
خیال دې سحر څنګه نه یادو چې باران ماران خطر یې چې باران شي به منډې وي سحر نه بزینو باران ته کې یا کمره کې یو طرف ته ځان خپل کپڑا تا کا کپڑا دې د پر مونږ تاو دا پکې سپارز نه دا کپڑا تاو خلک په جمعات کې نو التا او د کپڑې فائدې ډېری د پردې فائدې ډېری پیدا دا چې یاره ته بار نه گاونډي رااله رشتہ دار رااله چې تا کپڑا تاو کړی د کمی زنانه چې کپڑې ته وګورو دا نه خداسه ده بیا گاونډي دغه تعالی صرف سلام نه درشي غب نه سره نه لګي ماشومان د تاسو بیا نه درپري کار بدر باندې څوک د کور نه کوي چې نور زنانې بس هغه خدمت کوي په مسله پوهیږي کنه نو لہذا د پردې فائدې ډېرې زیاتې دي بس یو پرده یو ګوټ کې زنانه د ځان له کور کې او په هغه ځای کې ځان ته جانب اعظم واچي کټ ته ځان ته واچي په هغه کې د سکټ کې آرام کوي او سره په جانب باندې عبادت کوي بس یو طرف کې بالکل زنانه اعتکاف پوری شي دا اجر بوت الله پاک ورکوي څنګه اجر چې الله جل جلاله سړو ته په اعتکاف باندې ولې زنانه د دین کې موږ سره داخلي نه دي دا پکې د دین نه بار نو چې په یو سنت عمل سړي څنګه عمل کوي او سنت پاسبل نه زنانه د لپاره عمل ممکن دی نو چې زنانه په هغه عملو کې زنانه ته هغه شان ثواب ملاوي څنګه چې دالینه ته ملاوي نو لہذا دې حدیث مبارک به تاسو پوه شئ چې رسول الله صلی الله علیه و سلم بارک نه پس په بیبیانو د رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتکاف کو بیا دا شان بل حدیث د بخاری مسلم شریف ابو هريره رضی الله تعالی مبارک د روایت هغه فرمایي چې کان النبي صلی الله علیه و سلم يعتکف او رسول الله صلی الله علیه و سلم اعتکاف وکاو فی کل رمضان په هر یو رمضان مبارک او دلته ګوره کلیر فی کل رمضان کل چې کم دی دا اصول د موجبی کلی دی کل مطلب دا چې هر یو رمضان مبارک هم په بار سونه رمضان مبارک چې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام په ژوندۍ کې راغلی نو په هر رمضان مبارک رسول الله امام الانبیاء صلی الله علیه و سلم اعتکاف کړي 10 ایام لس ورځې کړي د اخیری 10 مخکې حدیث کې تیر هغه لس ورځې اخیری فلما كان العام الذي قبض فيه هر کله چې هغه کال راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم روح پکې قبض کړي شوی اخیری کال اخیری رمضان د ژوندۍ د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې هغه راغی نو اعتکف 20 یوما فيه اعتكف 20 يوما نو پدغه اخیری کال رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل ژوندۍ د دنیوي اخیری رمضان المبارک کی شل ورځې اعتکاف اخیری کال اسمه اعتکاف شل ورځې کې راځي اعتکاف نو شل ورځې اعتکاف په اخیری کال دا د حدیث مبارک د بخاری مسلم ثابت نو کو څوک شل ورځې مخکې کینی نو هم دا وته نشي ویل چې ګناګار شي سنت اعتکاف مخیره لس ورځې دي که څوک مخکې اډوانس کینی له 70 ورځې مخکې ورځ مخکې دوه مخکې نو منی کوي ما یو خو تاسو ټول مفتیان هر سړی مفتی دی بس که خو دې نو وي بس بدعت دی او که خو دې وي حرام کار دی او که خو دې وي ګناه دی وکړه مړه سم د ثواب کا سم دم کاری او دا تاسو کې د ګناه جوړه تاسو مکه وي د مفتیانو دا ډیوټي تاسو ته نه دا مفتیانو د پرې دی د جهالت فتوی مو ورکو چې په یو مسله پوهیږي نو ولې داسې کی ګوره شل ورځې رسول الله مبارک اعتکاف کړی دی کنه په اخر رمضان کې بخاری مسلم شریف حدیث کې راغلی دا دلیل نه دی بخاری او مسلم دا سنت نشو دا شل ورځې اعتکاف خدا چونکی کال کې یو رمضان مبارک شل ورځې اعتکاف کړي نو سونو فقها بیا ډیر خپل ویږي زموږ استادانو لاغي دا الله سبحانه چونکی په دې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک همیشواله کړي هغه ته سنت موقته وي اخیره لس ورځې دا او تاسو ته مې کې څوک مخ کې کیناس لس ورځې مخ کې کیناس ټول رمضان خو دې کینی نو ثواب ول الله پاک نه ورکړي ولې ول نه ورکړي یار اعتکاف د اضافي به مستحب اعتکاف شي کنه د مستحب اعتکاف لپاره ټیم د دې د زیادت دا چې کم دینا او چې د رسول لمحونه والے ګټه دونه والے زور پسې رسول لمحونه اعتکاف مستحب شروع شي چې اعتکاف دې پدری قسم ذهن کې دا مختصر کې نه وي یو اعتکاف دی واجب اعتکاف کله چې ته نظر ومني لکه ضرور نظر ومنه که زما د پلان کې کار وشو نو زبا 15 ورځې اعتکاف تکې په جمعه او دا کار وشو نو اوس په دبا باندې 15 ورځې اعتکاف شو د نظر باندې لیکنه 15 ورځې اعتکاف باندې په جمعه کې کوي وسره به روزم نشي روزه وسره شرط ضروري ده نو 15 ورځې اعتکاف او دا اعتکاف چې دی کوي دا د نظر باندې دا واجب اعتکاف واجب کوي نه کنه ګناګار دی د الله مجرم دی او د عذاب مستحق دی دویم اعتکاف کې سم چې دغه سنت مؤکده دي دا چې کوم رمضان المبارک اخیری 10 کې کوم اعتکاف دا سنت مؤکده دي
دغه ګوره کې یو ورځ کم شو به اعتکاف نکېږي. که رمضان مبارک د 29 نه هر ورځ باندې راشي، کله رمضان مبارک د 100 د 30 ورځو نه 10 ورځې باندې پوره شي. بل چې کوم دی دریم قسم د اعتکاف هغه مستحب اعتکاف دی. مستحب اعتکاف هغه اعتکاف دی چې د یو څو لمحونه سٹارټ شي، اگر چې د اختلافات د فقهاو شته، ډېر مذهبونه دي پکې، اقوال دي پکې، خو هغه خپل مذهب یاد کې چې چند لمحونه شروع کیږي مستحب اعتکاف. لکه اوس تاسو جمعه ته راځئ کنه ګنټې راځي نیمه راځي، او ته چې څنګه جمعه ته خبره ده نه کېږي دغه وخت ته وایي نوې اعتکاف بس اذنیت کوم د اعتکاف بس د اعتکاف نه ته وګورئ کته ته ګنټه کې 2 غنټې کې 3 غنټې نو فائدې د ډېرې فائدې د اعتکاف نیت کوي کله چې جمعه ته انټر کیږي، کته تاسو ته خوراک کوي، کته تاسو ته اسقاط بیا کوي، دا غي اجازه تم ملو شو ورسره ستا لګیا دي دا ټول په ثواب کې کوي کیږي چې کیږي دا ستا اعتکاف سٹارټ دی. نو مستحب اعتکاف ته چند لمحې کول شي، چند غنټې کول شي، او زیات لپاره ټیم نشته. فقهاو لیکلي کتابونو کې چې د مستحب اعتکاف زیات لپاره یو کال په اعتکاف کې کېږي چې کار دی، لس کال په اعتکاف کې کېږي زموږ تاسو سره کار اچا تاسو سره کار نشته، الله بدل اجر درکړي کار څونه وخت کې. نو سنت موقته اعتکاف اخیره لس ورځې په رمضان المبارک کې د شلم رمضان المبارک چې غروب الشمس کیږي دا غیر مخکې چې مازیګر کې ته جمعه کې انټر شوی یا زنانه خپل ځای ته د شلم روزي د مازیګری ټیم کې هغه ځان ته ترتیب برابر کې خپل اعتکاف ځای ته ځان ورسوي. ځکه چې څنګه غروب د شلم روزي وشي نو دا 21 رمضان داخل شو، لکه د نور پریوتو سره تاریخ بدلیږي کنه، قمری کلندر د تیار نو روزه هم په قمری کلندر باندې نیسو کنه، د روزي په میاش په حساب د روزه ده کنه. نو د ماخام نور پریوتو نه مخکې چې تاسو اعتکاف کې په شلم روزه ناس دا ټیم د سنت موقته اعتکاف او د مستحب اعتکاف. اوس کو تاسو مې کو څوک 15 ورځې مخکې کینی 2 ورځې مخکې کینی ته وته مفتی سي دا مو وایي چې پاتم کینا سبب کینی ورته څوک دا روز د وېسې شي مستحب اعتکاف. او بیا چې کله د 20 رمضان المبارک غروب وشو 21 سٹارټ شو نو بس صورت کې موقع د اعتکاف شروع شو کنه سٹارټ شو. ولنه سبب په احتیاط باندې په دین کې موږ عمل نه دنیاوی لحاظ سره ډېر احتیاط کوو. یو پلاټ اخلو اتل لزیته پوسونه کو خلک په راولو او کمیټو ول راولو او بیا کاغذونه چک کو بیا ولی دنیاوی نقصان نشي. هغه کې ډېر احتیاط هر یو مسلمان تکړه دی، خو د آخرت په بیس د دین په بیس د ثواب د ایمان په لحاظ بیا مونږ احتیاط بیا هیڅ په دین کې به احتیاط نه. دا زموږ یو لوی لمحه فکریه ده د زمانې د مسلمان، دا ځکه ذلیل او رسوا دی د مسلمان، تباہ او برباد شي د دین په لحاظ، کمزور شو روز په ورځ پرې وځو د دین په لحاظ سره د دومره مدرسو سره د دومره تحریکونو تبلیغونو جهادونو مولیانو علماو مفتیانو بیا هم روز تر ورځ موږ د دین په لحاظ پرې وځو. دا ولې د دې بنیادي وجې دي. نو لہذا دغه درې قسمه اعتکاف دا په شریعت د اسلام کې ٹھیک شو جی. د احتیاط دا دی اوس لکه مثال دغه مونږ خپل وایو لکه ما زمونږ شلم روزه کله راځي سبا راځي او د هلال کمیټه حکومت سره چاني ولې دغه شلم کله راځي بل سبا راځي. نو احتیاط پدې کې دی چې ته په شلم روزه سبا کې نه کړې خو یو ورځ بس یو راشي اعتکاف او احتیاط دی کې دی که سپوز دا روزه دغه روزه ټیک دغه روزه ټیک او سبا شلم واقعي په حقیقت کې هم سبا شلم ځکه چې هغه روزه کله بیا شریږي دا هغه دلته د ماسوتن د بامونو پورې ولاړ د رومبانې ورځې میاش دون نه ودرېږي کم از کم ګنټې ولې وي. نو احتیاط پدې کې چې سبا کې نه کنه یو ورځ بس یو راشي کنه او سپوز کته بل وختي نه ټیک شو بس غاړه خدا کمیټه مولیان په شتن خاګانې هغه کړي ارسه داغي په سټ باندې ورواچو خو لکه تعالی خو دې عقل درکړي دي سوچ دې درکړي دي تبه خپل مازغونم لږ سکار اخلي خو احتیاط خو پکې را نه دي. سپوز کدا روزه ستا یو کم شي او دغه رمضان چې ته دا شلم یو دا یويشتې وي نو ته په یويشتم کې ناست یو ورځ کمانه شو ستا په اعتکاف په غلط ټیم کې ناست نو دغه اعتکاف بیا سنت موقته نه دا بیا مستحب اعتکاف په یو ورځ پکې کما شو ګنټه چې پکې کما شو ګنټه نو په مستحب اعتکاف لکه اوس ما خام باغونه شي روزه ماته د کور کوراله په اعتکاف کې ناست نو تا خو د 21 رمضان صحیح په کور کې تیر کړ د اخیره عشری ګنټه دوا درې تا کور کې روزه مات یې څونه کړل نو ستاسو ګنټه په کور کې تیر شو د لس ورځو نه د اخیره عشری نو دا ستاسو مستحب اعتکاف شو
الله باجر د مستحب درکې خو ګوره سنت موقته اعتکاف نه دی ولي دې کې کمی راغی ګټه باقي ډیوریشن کې باقي ټیم کې هغه مدت کې کم مدت شي شریعت سنت موقته اعتکاف نه مقرر کړی نو احتیاط باندې عمل کوي په داسې مسله زمون خدا خبره احتیاط کوي باقي تاسو خپل کار دی چې څه کوي زمون بچا زور د پاره زمون نشتا زبر تاسو ټول عمر چې جمدیم د دین په مسلو کې بز تاسو ته د احتیاط فتوا در کوم د احتیاط مسله ورته کوم په احتیاط چې کوم مبني ما خبره ورته چې تاسو ته د دین په مسلو کې خیر ملو شي اخرت کې نقصان نه کې بس تدک نه بچو یو روزه چې چا د رمضان مبارک وخوړه صحیح حدیث مبارک دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ټول زمانہ ټول دهر روزي ونیسي ټول زمانہ روزي شي د یوې رمضان مبارک د روزي هغه ثواب نشي حاصلوي دومره خطرناک خبره ده په دې حدیث مبارک او به دا رقمږي خورو هر سړی په دې شکر کې چې څنګه به د رمضان مبارک دا روزه وخورم هر چا تخفیه را وکړي امت مولیان ورا وکړي متعوام ورا بس ورا به کې وتخفیه دي کې تاوان ستاسو دې که زمانه ستاسو دې که زمانه کې ستاسو روزه کوم شو استاد کنا او که زما کوم شو نو زما ځان نه نو احتیاط د دین په مسلو کې احتیاط دا خبره ذهن کې کېده اوس په دې اعتکاف دا خو د حدیثونو دا ډېر دي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک لس ورځې اعتکاف هم ثابت شو شل ورځې اعتکاف هم ثابت شو په اخیری عشره د رمضان ملاویږي به پیسو اعتکاف باندې بس ملاویږي مسلمان دا بنیادی خبره ده چې موږ حریص یو فطرتی انسان الله پاک جل جلاله حریص پیدا کړي دته چې په یو شي کې پیدا نه یا د دنیا او یا د آخرت یا د دواړو هغه کار بیا موږ کوو لیونی چې هغه کار کوم چې زما به پیدا نه تاسو سره راځي سره راځي شکر لراله زسره تناسب زدا امید ساتم چې مال الله پاک په دې تقریر په دې جبې په موږ مال الله اجر راکړي پیسې پنیت نه ما تنخواه لپاره خبره ختمه ده اما په رومبني موږ کې تاسو ته ختمه کړې تنخواه لپاره د جمعه ته نه راځم امامت نه امامت دې په پیسو لپاره د الله جل جلاله رضا لپاره دلته ناشمه مولدرانه ولي مال په الله جل جلاله ثواب راکړي د آخرت بس دا غي طلبګار دي رسنا کې ثواب هي رسمي تاسو کله ته موږ د اوس راغلي نو تاسو دا تمه ده چې الله جل جلاله اجر راکړي ثواب راکړي خبر لې راکړي رضا کیږي ورکړي رس تاسو زمام دي خدا هي رس خیر است دا د آخرت هي است دا ثواب هي است الله داسې رسول ډیر نصیب کا سارا زما دې کې کامیابی نو ګور ملاویږي بس ابن ماجه حدیث مبارک دی ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قال فرمایلی فی المعتکف د معتکف مبارک اعتکاف کون کی مبارک څه فرمایلی هو یعکف الذنوب دا معتکف چې کم دین وی دي سکی دی منیا دا ګناهونه چې دی راشي جمعه کې کیږي بیا ګناهونه کولی شي کوم چې بار دی کوي مو کوته برابر دي دا ګناهونه نه دي څه شو بچ کا ځان وساته من شو ويجرى له من الحسنات او جاری کیږي بجاری کولی بشي د لپاره مطلب ملاویږي بد د لپاره د نیکونه كعامل الحسنات كلها سبحان الله چې څومره خلق بهر نیکي کوي آزاد مسلمانان په اعتکاف کې نه دي ناس هغه د چې په نیک عمل څومره نیکي ملاویږي او دلته یو مسلمان په اعتکاف کې راځي اعتکاف د وجه دی هغه نیک عمل نشي کولی بهر نو دا ټول برابر اجر به اصله ته ملاوي په جمعات کې بناسته وي لکه مثال د مریض عادت دی مثال هغه لاندړ یا مثال د یو مرګره دی هغه مور وفات شوی دا هغه دواله لاندړ یې دغه شان بل لخيګړې کار دی گاونډي دی هغه سره سکار کول واړي هغه کې شامل نشو د چا خدمت کې شامل نشو د مسلمان وغیرہ وغیرہ د نیکه ډیر کارونه دي چې هغه موږ بار معاشره کې کوو هغه نیک عمل اوس د هغه ټول ثواب بدته اتوماتیکلی اسې ملاويږي په اعتکاف بهر خلک چې څومره نیکي کوي آزاد خلک نو هغه معتکفین ته الله جل جلاله دغه شان ورکی د سنن ابن ماجه شه دا وړه خبره دا نیکی کړي سره د ثواب ملاويږي پرشتي ودلې چې دا له پکاسي ودی کې دا چې د اعتکاف ته ناس بل حدیث مبارک عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عن النبي صلی الله علیه و وسلم قال من اعتکف یوما چا چې یو ورځ اعتکاف کو دا یو ورځ اعتکاف د دې حدیث مبارک دا د طبرانی شریف حدیث مبارک دی او په اسناد جيد په جيد اسناد سره دا حدیث نقل کړي چا چې یو ورځ اعتکاف کو یو ورځ اعتکاف خو سنت اعتکاف نه دی دا مستحب اعتکاف دی
چا سره چې ټیم لګي یا ضرورتونه کارونه ډېري او هغه د الله سره اعتکاف سنت پاتې شو د شیم کولای چې تاسو یو ورځ یو شپه جمعات کې سره دا تاسو مستحب اعتکاف ولا سره ورځ ته رکعات وتی رکعات درې ورځې ته رکعات دا بس تاسو مستحب اعتکاف اوس وره د یوې ورځې د اعتکاف اجر او د مستحب اعتکاف اجر د یوې ورځې اوس دا څومره دي دا په دې حدیث مبارک ذکر دی د دې نه تاسو اندازو لګوي چې څوک لږ ورځې اعتکاف تکینی چې دا به څومره اجر او ثواب او الله جل جلاله به څومره رضا کیږي خوشالي نو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی من اعتکف یوما چا چې اعتکاف کو یو ورځ ابتغاء وجه الله شرط پکې دا دی د الله جل جلاله د رضا د لټولو لپاره تلاش د رب الجلال د رضا لپاره لله صرف کین خاص الله تبارک وتعالى د رضا لپاره جعل الله بينه وبين النار او بغرضی الله تبارک وتعالى د پمیاس کې او د جهنم د اور پمیاس او بغرضی الله تبارک وتعالى سبو غرضی ثلاثه خنادق درې خندقونه بو غرضی درې کاندې خندق کاندې ته وي درې کاندې وو حایله پمیاس کې بددو د جهنم پمیاس کې درې خندقونه الله پاک راوي كل خندق ابعد هر یو خندق دا به دومره وسیعي دومره به کولاوي فراخه وي دومره لوی فاصله وي مما بين الخافقين سمرا فاصله چې پمیاس د خافقین کې ده نو خافقین دا یادې د دې مراد د مشرق او مغرب دا دوه سمتونه دي مشرق او مغرب د مشرق او د مغرب په میانس کې څومره فاصله مونږ خدای را پولی مشهور د مشرق او مغرب پورې دنیا پورې تعلق د دې نه دی دا موږ دلته اوس په دنیا د پاسه یو بل ځمکه د پاسه یو ځمکه تاسو په پته ځمکه کې حیثیت نشته ډېر ورو کې شي د ماشي د وزر حیثیت په کائنات کې نشته ترمذی شریف حدیث دی د دنیا او اهمیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي دا ریاض ته خبره حدا د سونه په ځل کې لیکي دا معنی کذب ته لیکلي ځان د لپاره خصوصي چې د دنیا پسې نشي د دنیا سپیرانه جوړ نشي هرس د مال دولت ول شورونه تاسو د دولت کې نو کامیاب بشي د دنیا حیثیت به کده ماشي د وزر برابر د الله جل جلاله په در وی نو کافر له په دنیا کې الله جل جلاله بوټو کوم نه دا به ټول لته نه وځي خو د ماشي د وزر عمر به حیثیت د رب جلال په در وی د دنیا نو د دې حدیث ترمذی شریف دا پته ولګی چې د رب جلال په در د دنیا سچ په دنیا کې د ماشي د وزر عمر حیثیت نشته اوس اندازه لګوا او د دې د ماشي د وزر عمر حیثیت کې دې لپاره موږ سونه صدقه ومړه پردي حقونه خرو ماړه داړي کو ظلمونه په یو بل کو قتلونه کو داکي کو شوکي کو کنزلي کو جګړې کو مړه صدقه یا په یو بل الزامونه لګو د دنیا د عزت او وصول لپاره بل سپکولو لپاره چې دې سپک شي زموږ کنسپټ او نظریه د پاکستان د خلکو دا خاص کر سیاستدانان چې دا بل سپک کم خلکو ته نو بس زبې عزت منشي الکه دا صحیح سوچ دی چې بل سپک کم نو زبې عزت منشم الکه د بل پس پکولو کې عزت شته تب هم وسره سپکېږي چې بل سپکې مسلمان او ته خو ډېر خراب انسان د معاشره چې بل سپک ګوري نو لہذا د دنیا د مشرق او مغرب په میانس کې څومره فاصله ده د یو خندق فاصله د دومره ده لکه درې ځله د مشرق او مغرب درې ځله مشرق او مغرب چې څومره فاصله ده چې تاسو یو ځای کې نو چې یو ورځ اعتکاف وکړي مسلمان د الله جل جلاله د رضا لپاره نو الله جل جلاله به دا بندا په یو ورځ اعتکاف د جهنم د اور نه دومره لري کی لکه درې ځله مشرق او مغرب دومره به لري کی د جهنم د نو چې څوک لس ورځې کی ابا د جهنم نه څومره لري خپل اندازه ولګوي د دې الله پاک جل جلاله دې موږ د اعتکاف کولو توفیق خاص کر نوجوانان تاسو ته مشران او وخت سره او خاص عذر نه د کور د مسلو کور کې د څوکیداري خلک هم شته او رزق هم گزاره کی نو اعتکاف یو بهترینه موقع ده د رمضان مبارک بل رمضان بیا پته نه ژوند شته نشته کې ناشتي شو شو ماحول جوړ دی نه دی نو تاسو ته اوس پکې چانس برابرۍ کی چاته نو د رب جلال د رضا لپاره اعتکاف وکړئ د الله جل جلاله د رضا لپاره اعتکاف وکړئ ډېر زیاتې فائدې دي په سونو زرګونو فائدې دي اعتکاف دا ثوابونه هغه حدیث مبارکو کې ډېر زیات راغلي بل حدیث مبارک بیهقی شریف او طبرانی شریف دی علی ابن حسین رضی الله تعالی عنہما خپل والد سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت ذکر کی فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من اعتکف 10 فی رمضان چاچی لس ورځې اعتکاف کو د رمضان مبارک
نو کان که حاجتین و عمرتین د دې داسې ثواب دی لکه دوه حجونو او د دوه عمرو ثواب ولا الله تبارک وتعالى دې مسلمان دوه حجونه د سبب 14-15 लाख باندې حج ګران دي نشته 15 लाख نه سیوا خرچه په حج راځي دوه حجونو ثواب لکه 30 लाख روپے د دوه حجونو شی عمره باندې څونه خرچه راځي 3 लाख د خبره نشي کړی چې خیرات کې سودا کې قجوري لې د 3 लाख نه په وروړي په یو کس نو 6 लाख روپے دا شوي تقریبا کتا ته لس ورځې اعتکاف ته کېناسته تقریبا د سلويخو لکه خوشا کاروبار بتا سو کې لکه سلويخ لکه روپیا چې وګټل په لس ورځې کې ګټلې شي سلويخ لکه د سلويخ لکه روپو کار کول شي دا خاصه حساب یو د حدو حجونو د عمرو د خرچه الله پاک باندې په اعتکاف درکې د حجونو ثواب زموږ د حج ثواب پکار دی کنه حج هم پکار حجان څنګه دي ثواب لذي د الله رضا ده پاره دي کوڅو کاسي چې ما شغل او چکر نه پکنیک لذینو پکنیک یوچی چکر وچی ولکه ثواب ملو نشي اصل شیخ د عمرې ثواب حصول دي د حج د پاره تل مقصد الله رضا کول دي او ثواب حصول دي هغه د هیرس خبره ده پکې د اخرت هم په خسته شي نو په اعتکاف کې دلته په کلی کې تا د په جلاله کې چې دلته یو ګوټ کې جمعه کې کېنی کور کې زنانه کېنی اعتکاف تا اوس دا په اخیری عشره د رمضان مبارک کې نو د دوه حجونو د دوه عمرو ثواب الله جل جلاله تاسو را درکې دا په دې ملاويږي باقی د اعتکاف ډیر زیاتې فائدې دي څنګه چې حدیث مبارکه کې څه بیان شوی یو په د ګناهونو انسان لږ بچي کټف شي د معاشره بلدار چې د ذهني سکون ملاويږي چې په اعتکاف ډیر زیات کال لپاره سړی چارج ذهني سکون ملاويږي بل یکسوئی ملاويږي ځان لې سړی تلاوت کی عبادت کی بس جمعه تیار وخی کنه شپه ورځ نو ډیر زیاته بهترینه موقع پکې د عبادت ملاوي د کور د مسلونو لک سړی سیټ شي خدا خبره مې ته پکې کې خدا چې کور مسلې د چي د سوګیدارې مسلې د زنانه او یا د خوراک څنګه رزق مسله ده او ستانه بغیر بل څوک نشته چې هغه د کار نو بیا خیر دی اغاز کار ضروري دي د زنانو خیال ساتل د غي د عزت خیال ساتل او د بچو د بیبي د رزق خیال ساتل مور پلار ضعیف دي کمزوري دي د غي د روټي د رزق خیال غم کول نو بیا هغه کسان دي نه کیږي اعتکاف خو چې کم خلکو ته دغه مسلې عذر نشته چې کم خاص عذرونه دي خطرناک بستر بغیر قبل سکول نشي نو بالکل بیا اعتکاف ته کېږي کم کوونه کې چې اچا بچي 15 سلور او 3 سلور د لخدای درکړي نو یو زوی خامخا اعتکاف ته کېږي کم پلار او مور چې کم بچي کې نو دا داسې شو لکه دغه بچي دا ثواب چې سورې ته نو مور له الله پاک ورګي دونه به پلار له الله پاک ورګي تاسو ورواره خپل بچي دي نشته ویرونه دي یو ورواره رضا کاغه کې نه اعتکاف ورواره دي نشته ویری دي کور کې او ویره رضا کا وته اعتکاف وکا او استا خدمت ټول پما اغه له روزما دي پښمنی غم کوا خصيزونه پس چې خوشحالي یا ولا راوړه او په دې نیت چې ردا د اعتکاف نو دې کې بعد اخر برابر شریک شي کله کې نو معشوم نصیب نو په دې کې برابر شریک شي دانی کونیا څوک چې خدمت کې هم مسره شریک شي نو اعتکاف کې کوشش وکړي خاص کر نوجوانان تاسو ته ورې ډیر د فتنو زمانه ده ذکر فکر موقع کې ډیر بهترین ملاوي او ډیر د مزغو یو بهترین برین واش چې څه ته وایي یعنی برین واش پکې وشي دا څونه ګند یو لس میاشتې د په مزغو کې پروت دی دا څومره ګندونه د په اعتکاف کې الله پاک ذکر او تلاوت سره سکی صفا کی صفا یو بهترین موقع ده دغه ثوابونه ذهن کې وساتي دغه په بنا باندې الله د رضا لپاره اعتکاف ته بیا کېږي صحیح ان شاء الله کنه او کور کې زنانه بیبيان